تاسو په یو خبره باندې اتفاق نه کوئ نو داسې مهرباني وکړئ قرباني پیش کړئ الله ته د چا قرباني چې قبول شوه بس فیصله به زه د هغه په حق کې کوم اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دواړو قرباني پیش کړه بس حابل چې کم کشرو د هغه قرباني الله قبول کړ دا جدا خبره ده چې یو عمل له قبلېدو دپاره کم کم کارونه پکاري دا نننۍ خبره چې ده دا د قربانۍ مسایلو کې ده بیا د هغه زمانې نه د هر پیغمبر په دور کې دا عمل جاری شوی دی او حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د شکل بیا بدل شو کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله جل جلاله حکم وکړ د زوی د قربانولو شکل بدل شو عمل اقر روان دی بیا د هغه زمانې نه واخله تر آخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری دا عمل یعنی بیا د دین نه واخله تر قیامت پوری دا عمل جاری وي نو د دین دا پته لګي چې د دنیا د آبادۍ نه د دنیا د ورانېدو پوری دا یو عمل به جاری وي نو د دې عمل الله دربار کې به حیثیت څونه لوی لکه اکثر ملګری دا مسلې ان شاء الله اوس راشي چې په دې څوک د غوښو په نیت باندې څوک د شرم او د حیا د وجې نه قرباني کې څوک وي خلک برا پورو خان دي اصل کې د دې شاته ډېر لوی مقصد پروت دی دا خو د شیطان وسوسې دي د انسان او د مسلمان د مؤمن بنده عملونه اول خو پرېږدي نه چې بیا عمل باندې دی کمزور شي او مسلمان هغه ایمان په زورور شي نو بیا کوشش کوي چې د عمل ورله خراب کړي بیا د هغې دپاره مختلفې حربې استعمالوي وسوسې ورته اچوي کله ریا دپاره کله دکلاوۍ دپاره کله عمل د سنتو نه خلاف وکړي مختلف طریقې مختلفې منصوبې د شیطان د مسلمان او د مؤمن بنده د عمل د خرابولو دپاره جوړی او بیا پیغمبر علیه السلام دا مو فرمایلیو چې چا مسلمان مؤمن بنده نارینه زنانه چې وس رسېدو قرباني ونه کړه فلا دته ووایه چې ګوره زمونږ اختر مانځل او بیا نه راځي عیدګاه ته به بیا نه راځي یعنې دونه د دې تاکید پیغمبر علیه السلام کړی او د قربانۍ مسائل دی یو څو اول خدا خبره پکار ده چې قرباني په چا باندې واجب ده او په چا باندې واجب نه ده اول دغه مسله پکار ده د قربانۍ د وجوب د پاره د فرض کېدو د پاره یو څو شرطونه دي اولنی شرط دا دی ګورئ دا کم مسائل چې زه بیانوم دا د زنانو او نارینو دواړو دپاره یو شانتي دي چې نن زمانې په دې دور کې چاندي او سونه پرېږدئ په دې دور کې چا سره 70 یا 88 هزار روپۍ وي موجود وي ورسره 88 زر روپۍ یو سړي سره موجود وي په دې باندې قرباني واجب که دا سړی دی او که زنانه ده دا نقدي یا د دې پیسو مره سونه او چاندي ورسره پرته وه دا د 52 تولو چاندۍ حساب دی د دې نه تقریبا موجوده دور کې 88 هزار روپۍ جوړیږي یا یو سړی سره 88 هزار روپۍ نشته دی ورسره خو د دې په مقابله کې ورسره
د خپل د کور نه علاوه بل کور ورسره دی، خپل د ګاډي نه علاوه کم ګاډه چې د استعمالي روزمره خپل ځان د پاره هغه پکې نه دی داخل، خو چې کم د ضرورت نه علاوه دی 2 ګاډي وسره دي 3 وسره دي، یا د ازمکی اخلی او خرسی اراضی پراپرټی والا دی، موجوده دور کې 1 روپۍ وسره نشته دی، خو ازمکی دون دی چې داغي قیمت 88,000 روپو ته رسی، یا ازمکه وسره هم نشته دی، پیسې وسره نشته دی، خو کور کې سامان دون سامان پراتی دی، ضرورت د پاره 1 سیټ د لوخو کافی دی، 1 سیټ د لوخو کافی دی، د سره چې کم د نن سبا هر کور کې زما په خیال 3 سیټه لازمي، او بیا نن سبا دور کې د سیټونو پیسې کم از کم 30-20,000 روپۍ 1 سیټ لوخي دي، یو کور کې 4 سیټه لوخي پراته یو ضرورتي اصلي ته وله چې دا د ضرورت د استعمال لپاره دی، د باقی 3-4,000 روپۍ کې 15,000 شي، دغه رنګي 3 جوړې شرعي طور باندې دا ضرورت کې حسابيږي، 3 جوړې جامې نه دي دا شرعي طور باندې دا په ضرورت کې دا د دې اسلام اجازت ورکړي دی، د دین علاوه نور سونه جوړې دي، ما پوری هر یو سړی نه هلس جوړې جامې دا به ټول کاونټ کې دا به حسابې، د دین علاوه یو موبایل ورسره د 50,000 روپو په کور کې یو موبایل کافی دی کنه، یو کافی دی کنه، خو د یو موبایل په ځای باندې کور کې نابالغ لم موبایل ورکړی دی او بالغ لم ورکړی دی، لوی لم ورکړی دی، د دې یو موبایل چې رقم ضرورت د پاره ده د دین علاوه د نورو په حساب کې راولې بیا د غرنګ نور چې کوم کور کې دننه اشیاء پراته دي د ضرورت نه سیوا دي، اکثر داسې سيزونه په کور کې پراته چې کال تیر شو هغه استعمال نشي، نو په دې ټولو صورتونو کې چې چری د یو مسلمان رور یا یو خور مور هغه سره په دې حساب باندې 80,000 روپۍ دا وسره موجود وي، یا د دې سامان وي یا د دې ځمکه وي، نو او یا یو لور له خور له رونو یا لور له پلار حصہ ورکړي د په جایداد کې، او د خپل کور شته دی او هغه ځمکه د 88,000 روپو نن سبا نه دي 88 لاک خبرې دي، نو لہذا په دې زنانه باندې هم قرباني واجب ده، دغه رنګي د قرباني د وجوب یو څو نوري طریقې دي، یو سړی دی هغه 2 دکان دي وغیرہ یا 2 کورونه دي، دا خو ما تاسو ته وله کې وي، یو سړی سره 2 پلاټونه دي، یو خپل د کور د پاره اغسته دی، یو ځان ته د خرڅ د پاره اغسته دی، یو سړی سره 2 ګاډي دي، 2 رکشې دي، 2 موټر سایکل دي، یو د خپل ضرورت د پاره اغسته دی پاغه باندې زیرازي، او بل موټر سایکل بل رکشه چې کم دغه کاروبار د پاره اغسته اخلن خرصوم یا چاله ما ور کړی چې دا چلاوه مال د میاشتې 2 روپۍ راوړه، او هغه ګاډي قیمت 88,000 روپۍ وو، نو په دې باندې قرباني واجب ده. دغه رنګ یو سړی دی یا یو زنانه ده هغه سره 1.5 تولې 7.5 توله سونه وسره ده چې د دې نه کم نه 7.5 توله سره زر دی وسره، په دې زنانه باندې هم قرباني واجب،
یا د 7.5 نه سیوا دی وسره په دې باندې هم قرباني واجب دي فرض دي. یا یو زنانه ده د هغه سره 15 تولې سونه پرته ده، 1 توله سونه پرته ده، خو نغدي پیسې وسره پرتی دي 1,50,000 روپۍ 20,000 روپۍ وسره پرتی دي، دا خپل د ضرورت نه علاوه ځان سنبالي خو دي یا یې خسنې نیولې دي کمیټې نیولې دي او په هغې کې دی د نیمې نه سیوا قسطونه ورکړي نو که بیا 1 توله وي او که 15 تولې وي او که 7 تولې او که 3 تولې نو په دې زنانه باندې هم قرباني بیا واجب دي ځکه چې کله نغدي پیسه شو نو دا سره زر ټرانسفر کېږي بیا پیسو ته چې بیا به دا ټول یو ځای کې د دې نه 88,000 روپۍ جوړېږي سیوا به ترې جوړېږي ځکه 1 توله نن سبا په سو ده. دغه رنګي یو سړی دی غریب دی په هغې باندې د الله د طرفه قرباني واجب نه وه او د منښت وکړه چې زه به څه کال لازمن قرباني کوم په ده باندې هم بیا قرباني واجب دی فرض دی ورباندې. یا یو بل سړی دی هغه د قربانۍ وس نه رسېدو خو څاروی واغستو څاروی څه وکړو واغستو اوله کې و غریب قرباني پې واجب نه څاروی واغستو څاروی ته چا پټ کو مړ شو نو لہذا قربانۍ دپاره به نوی څاروی بیا په ده باندې فرض دی اخلي او که مالداره سړی و نو هغه باندې بیا دوباره څاروی اخیستل ضروري نه دي. دغه رنګي قرباني په هر کال کې واجب دي داسې نه چې یو کال یو پیره قرباني وکړو چې به نور به یې نه کومه. 8 نمبر مسله چې په یو کور کې ټول وروڼه مشترکه اوسېږي د دوی اخراجات ټول یو دي خو د یو زوی خپل هم کاروبار شته دی د بل زوی هم کاروبار شته دی درم زوی هم څلورم زوی هم کاروبار شته دی ځان له کاروبار دی شته دی نو که هر یو زوی سره د 4 زامنو سره هر یو زوی سره 88,000 روپۍ په بینک کې پرتی وي یا په کور کې پرتی وي یا د 88,000 روپو دی مالک وو نو په دې 4 زامنو باندې جدا 4 قربانیانې واجب دي. یو سړی دی هغه باندې د هغه سره 88,000 روپۍ 1,02,00,000 روپۍ دي هغه خپله قرباني نه کوي زه د مور قرباني کوم یا د پلار قرباني کوم مور او پلار ته خو به ثواب ورسي خو د خپل قرباني په ده باندې خپل واجب دي. داسې مثال دی چې سړی اودس وکړي او جومات ته راسي نفل وکړي او واپس لاړ شي فرض ونه کړي چې کوم فرض دی هغه کول ضروري دي. مور او پلار دپاره ښه خبره ده خو لیکن د مور او پلار د طرف نه په دې زوی باندې دا قرباني واجب نه وه په ده باندې خپله چې کوم قرباني واجب ده پکار ده چې هغه وکړي او میندو له او والدینو له هم پکار دي چې په دې باندې د خفګان اظهار دي نه کوي چې زما د زوی خپله وکړه زما ونه کړه بیا دا ګیلې شکوي رخ کړي هر کور کې ګیله کوي شکوه کوي هر یو همزولې ته خپل لګي بس نن نئی زمانې بس ځوانان د هلکان داسې دي تندر کوزي هلکه ولې مړه خپل قرباني وکړه زما خدای مسلمانانو په هغې باندې قرباني فرض ونه په تا خو فرض نه ده که نه. دغه رنګي یو سړی دی موجوده دور کې ورسره 1 روپۍ هم نشته دی 1 روپۍ ورسره هم نشته دی چې زه قرض اخلم په قرضو پیسو باندې قرباني کوم واجب پې نه دي کې وایي که چې سبا ورکولی شي چې سبا ورکولی نه شي نو بیا دا حرام دی. دغه رنګي که یو مسلمان ورور دی هغه ته دا یقین دی چېرې زما دا پلاټ به خرڅ شي زما دا گاډی به خرڅ شي دا موټر سایکل به خرڅ شي نو اوس د چا نه قرض راخلم او بیا به د ورکم نو په دې باندې خو اسم قرباني واجب ده که نه پلاټ یې د خرڅ دی گاډی د خرڅ دی وغیره
په دې مخ د مخکې نه واجب ده. یو سړی دی واده کړی دی او که نه دی کړی خو 88,000 روپو مالک دی. نن سبا تقریبا زم چې په ټول باندې قرباني واجب کیږي. یقین وکړئ ګوره ښه 88,000 روپۍ خو ماشومانو سره یې د 100,000 روپو موبایل یې زه دې په لاره باندې اکثر ناوخته غوندې کې راځم چې ګورم واړه واړه ماشومانان یې د هغو سره غټ غټې موبایل یې ورسره یې. بیا چې زموږ خزانې ماتې کې ماشومانو خزانې که نه کور کې یو خو نابالغ یې که نه جدا خبره ده. کم چې بالغ دی دا د هغو خبره ده. یو لور ده په کور کې خور ده هغې سره خپل مال دونه دی 88,000 روپو ته رسي. چا وله ګوتۍ ورکړې چا ورله په تحفه کې د سرو بل یو څیز ورکړی چا د پوزې دا غوټۍ راوړې چا د غوږه غوټۍ راوړې ټیک ده او نغدي پیسې ورسره دي 10,000 روپۍ چې دا ټول جمع کړي او د دې نه 88,000 روپۍ جوړېږي نو قرباني پې واجب دي. او که دغه شانتې یو نوجوان دی واده یې کړی دی او که نه یې دی کړی خو 88,000 روپۍ ورسره دي یا کمیټي نیولې ده خسړې ورته وایي که څه وایي خسړې نیولې دی خو په هغې کې زیات قسطونه ده ورکړي دي که کم ورکړي نو په ده باندې قرباني نه ده واجب بیا. او دغه رنګې د قربانۍ پیسې خیراتي ورکول صدقه ورکول جماعت کې ورکول غریب له ورکول دا نه دي جایز نه دي. په دې به صرف او صرف قرباني به کوي. نن مغرب والو دا یو خبره مشهور کړې ده هلکه دونه وینې تویول له څه ضرورت دی وایي راشئ چېرته غریب وګورئ هغه له ورکوي نه سیبه ګورئ د هر عبادت د 2 څیزونو نه جوړ شوي د هر عبادت یو شکل وي یو روح وي. ګوره منځ یو عبادت دی د یو شکل له یو روح دی. شکل کم یو دی چې موږ چې ودرېږو لاس په نامه باندې رکوع پکې وکړو سجده پکې وکړو دا شکل دی د مانځه. دویم د روح دی او روح هغه اخلاص دی د الله رضا ده. دغه رنګې قربانۍ هم دام یو عبادت دی د یو شکل دی چې هغه د ساروي په شکل کې هغه ساروي اغوستل دي هغه چاړه راښکودل دي سرمن ویستل دي غوښه ټک ټوک کول دي دا د قربانۍ شکل دی. او د ده چې کوم روح دی هغه سورت مائده کې 26 نمبر آیت کې الله وایي انما يتقبل الله من المتقین. چا په زړه کې دننه د الله محبت او یره ډېر وه چا په زړه کې دننه اخلاص سوا و الله وایي دا به قبلي دا د دې روح دی. نو لہذا د دې د وجې نه په عبادتونو کې کمی کوتاهی نه دی پکار ښه وایي کله چې مسلمانانو کې 2 کارونه عام شي یو به مسلمان چېرته سر اوچت نه کړي په عالمي دنیا کې سر به نه شي اوچتولی. دویم د دې به د دنیا تمام کائنات به د دې مخالف ولګي د دې مسلمان. یو چې کله مسلمانان د عبادت شکل بدل کی نن تاسو وګورئ موږ دلته یو شانتي مونځ کوو لږ کته لاړ شي خلک بل شانتي مونځ کوي لږ چې بل ځای ته لاړ شي ما ورته یو شانتي خیرات کوو چې لږ بل ځای ته لاړ شي خلک بل شانتي خیرات کوي. هغه عبادت شکل یې ټوکړی ټوکړی کړی دی لکه د امت ته به بانګ دلته کې ووایي چې د پنجاب ته به لاړ شي ته به حیران شي خدای د بانګ نه مخکې دا کم سرنامه ده چې دا به ښودی کېږي پاوسه ته هغو مانځه نه بانګ نه مخکې دا سلسله شروع کړی او بیا چې ما ورته مونځ وکړو چې بیا بل ځای ته لاړ شي ته به حیران شي چې خدایه د مانځه نه پس خو دا هتڼ پخوا به موږ اخر بل اشر به یې کوو هتڼ به ورته ودونه کې به هغه هتڼ کوو چې ته بل ځای ته لاړ شي هلته به هتڼ جومات کې به هتڼ سټارټي ډس به یې تړلی خلکو که ما ته وګورئ زه به په خپل کور کې خپل غم او ښادي حالان کې دا خو عبادت دی دا خو تاسو اورېدلی دي که نه وایي د مسلمان سړي
د سحر نه واخله تر ماښام پورې، د زندګۍ د سحر نه واخله تر مرګ ماښامه پورې، او د کور نه واخله، د جومات نه واخله، د بازار نه واخله تر هغه واشرومه پورې، دا ټول عبادت دی. دا ټول څه دی؟ عبادت دی. خو شرط پکې دا دی چې شکل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. نن چې موږ څونه پساو یو که نه په دې دنیا کې، او څونه موږ کمزوري شوي یو، څونه موږ ذلیله شوي یو په عالمي دنیا کې، د هغې وجه دا ده چې موږ عبادت شکل ټوکړې ټوکړې کړی دی، شکل مکمل وران کړی دی. د مولا جامې به یو شانتي، ټیک ده، د بر رور مسلمان هغه به بل شانتي، د مولا او د یو دینداره سړی هغه به د خلکو کې یو جدا ډله وي، جدا قوم وي، لکه خلک به هغې ته جدا نظر باندې ګوري چې ګوره دا تبلیغی دی او دا مولا دی، چې تبلیغی او مولا او قاری نه وي هغه ته به تسلم ورکوي. بیا سمارټ دور دی که نه، چا به ګیره یو شانتي والی، چا به بل شانتي والی، د چا به پنسي یو شانتي کړی. بل روز ما یو ځای کې دغه وکتو، یو موټر سایکل باندې یو کس روان، د هغې کپړې دونه غټې وي دونه چې د هغې نه وروسته یو 10 کسان پکې نور پکې هم راتللي، لکه مسلمان دې نخرو ته پاتې شوی. د هغه پرتوک دونه غټو چې شاته روانو لکه ته بوج 2 شنازه تړلي دي، سه پړسېدلی روانو. لکه په دې خفه کېږئ مونږ له غیر دینو خلکو کار کړی دی، مضبوط کار کړی دی مونږ سره، او داسې کار را سره کړی دی که نه په خدای یقین وکړه. یو ماشوم نه ما تپوس کو په سکول کې، ما یې څه جوړېږي؟ و ډاکټر مې مولا وایي نه نه مولا زموږ کور کې بدي شي، په خدای ممبر ناست یم، په خدای یقین وکړئ داسې راځئ مولا بدي شوي. د محترمو مسلمانانو، نو کله چې مسلمان د عبادت شکل وران کی که نه، الله پاک اولنی نمبر د قوم سره دا سزا ورکوي چې د دې نوم ورانوي، د دوی روب دبدبه ختموي. نن وګورئ ما نه واخلئ زمانه، زما هم په زړه کې د غلامۍ یره پرته ده، په خدای یقین وکړه په منبر ناست یم، مګر 3 ورځې مونځ ونه کړم دا خلک ما امامتۍ نه وباسي، ما نه راواخله، ما نه او هغه خپل مشرانو هغه لویو ته لاړ شه، وزیر اعظم ته لاړ شه، کوم ځای ته چې لاړ شه ټول د غلامۍ کې اخته دي، دننه ډوب پراته دي. زمونږ د چا د نوم سره څه کار نشته دی، زمونږ هغه نښې سره کار دی. دویم نمبر چې کله قوم عبادت اهم او ضروری نه ګڼي، کله چې یو قوم خپل مذهبي نښې او عبادتونه دا اهم او ضروری ونه ګڼي کنه، بیا خو د دې امت او د دې قوم دنیا کې اوسېدل ضروری نه دي. بیا چې کله دا قوم د الله عبادت دا ضروری ونه ګڼي، اهم ونه ګڼي، بس دا دنیا هم دا خلق اهم او ضروری نه ګڼي، بس ګرځي دي ځانه، اسمان هم د دې مخالف، ازمکم د دې مخالف، حکمران د دې مخالف، کشر د دې مخالف، هر یو بس مخالف وي. بیا نن حکمران ته وګوره، په ما او تا باندې دا ورځ ولې راغلې ده، ما او تا 10 پیره خوله پاکو، هغه ایسی ته ناستي او شی په ما او تا باندې اړولی کېږي. دا زموږ اعمال دي زما محترمو. بهرحال خبره د قربانۍ وه، نو قرباني چې کومه ده دا ډیر اهم او ضروري عبادت دی. د حضرت آدم علیه السلام نه راواخله تر قیامته پورې دا عمل جاری دی. خو په دې کې د 2 خبرو غټ خیال ساتئ. یو د دې خبرې چې ګوره
چرته د غوښې او د شرم او د دې چرته نیت ونه کړي چېرې زما ګاونډي به وخاندي تره زامن مې دي وایي چې پروس کالي قرباني کړې څه کالي څنګه کنګال شو که نه شو اوس دې قرباني وکړي که نه که په دې نیت باندې چرته ګوره دا ونه کوي او یا د قربانۍ څاروی خپل وس مطابق والی خپل د وس مطابق والی چې ستاسو عبادت کې یو سړی دې ګرمۍ کې تاسو دلته ناست یې که نه زمونږ په باندې مونځ دی په باندې پورې خو مونږ اسیم دغه یو که نه یو سړی دی 15 منټو کې مونځ کوي او تا ورته لخته نیولې دی چې نه ته به دا یو رکعت 20 منټه کې سهل به دا غریب په زړه به یې جوړوي نو خپل وس مطابق څاروی راواخلئ وس مطابق څاروی واخلئ چې ستاسو مال کم ولګي او ستاسو عبادت کې شوق پیدا شي څاروي خو هسې حد ته خېجولی دي خیال دی د اخیستو نه موتي دي خو به هر حال خپل له وس مطابق شی وګورئ چې سبا خپلو پیسو پورې خفه نه یې خوشحاله یې چې هلکه زما نه 50,000 روپۍ ولګي دي یاره او ګوره دومره چلو شو مطلب څه شو ما نه قرباني باندې پښمانه یم خو خلکو خندا او شرم وکنی ما نه کو سړی نو پیغمبر علیه السلام دې طرف ته اشاره ورکړې و احب الاعمال الى الله ادومها وان قل و بهترین عمل هغه دی چې لږ وي خو همیشه وي نو یو دا نیت خپل صحیح کول پکار دی او دویم د قربانۍ غرض او مقصد پیژندل پکار دی ټیک شو خپکیږي کنه وایم کنه او وایم زي ټول اجازه راکو نه خپکیږي خپه شي خیالي یو کس چرته غلا کولای یو ماشوم کنه غلا کولو خپلار ونی او امام ته بوت ویره د جماعت امام ته چې د 27 ماویزو کې ادم کې چې دا سړی د دې غلا نه ماشوم دې عادت جوړیږي چې غلا نه وروړي تر دې مړي سه خاله تر دې مړي سه دم بم کړي دی واپس را روان دي دا زوی شاته غوړیږي خپلار وته زر راځه کنه ته ولې غوړیږي هغه د اجي د مړي سه بوټان می پټکړي دا غتنګ د خپې خو گئی نو د قربانۍ مقصد او غرض پیژندل پکار دي محترم وې یو سړی 15 وخت موز نه کوي کنه یو سړی 15 وخت جمعه ته نه راځي کنه د قربانۍ مقصد څه شو غوښه شو کنه شو رښتیا وې خدای د پاره په خپل ګروان کې سوچو کوي یو سړی د خپل مانزه مسائل نه زده کوي یو سړی خپل روزمره زندگی نه زده کوي او قرباني کوم خدای یو د چې قرباني کوم او غټه می خالم غټه سنډا باخله د دې مقصد څه شو غوښه شو کنه تکی شوی او خرشته پرشته کی بس اختر دې غوښه اختر دې را بشي نو کته دې هر عبادت مقصد او غرض مونږ تاسو په جندو چې نه دا هم یو عبادت دی اهم عبادت دی مونږ د قرباني دی د پاره کو دی د پاره چې مونږ څه شو د الله حکم ته غاړه کېخو ان شاء الله پدینت به قرباني کو او ان شاء الله جمعه ته برازو کنه ان شاء الله پنځه وخت او په دې ورځو کې بیا خو په کار در زوم چې د چانه نه دی تکبیر الله تم فوت نشي خبر دومره قیمتي ورځ دي تکبیر الله نه دی داتم د چانه فوت نشي کوشش وکړو ان شاء الله کنه الله دې متاسلام عمل توفیق راکړي